دا ته چې مې خبرې کړه دا چا کېشته نه چې دو د الله نه سوا د بل چا نه غواړي را مدد کوي دا کوي دا نشته ما وشته یو سړی را باران وریږي شړۍ بونج کړی د پاسه په ځان باندې او راغی داسې لاره کې زه ناست ما سړی ناست و دی تېر ما یو ګورو دي سړي ته قبر له چې راغ نو اول چې ته یې ویلي خو به ویلي لاسونه یې پرې ووله وایي جړلو ته لویې قصې وکړې وروسته یې پلو پراست د شړۍ پلو هغې کې جوا و نو دا جوا دې داسې وکړه سوی کچ کچ دا کار یې وکړو ما یې ګوره دې پلار ته دی څه چل کوي وروسته یې بل پلو پلانه نو په هغې کې اونان پراته و دا اونان یې واغسته د پاسه پې کې و بیا به څه بلا غرور راغی دې پاړه چې ته ما یې راځه که نه کېنه ستړی شوی به دی ډېره جتمه دې باران کې راغلي وایي ډېر زیات ما یې څه چل دی دغه ته خو تاسو دوه وکړه دا دې مرغونه راوړي وکړو هسې اونان مې نه دی مرغونه مې نه وړي دا خو مې جوار راوړي چې دې کې سپینې ډېرې دي او سرې او شنې دانې پکې کمې دي دا مې چې ووړم مې کچ یې همداسې بیزې راکړه داسې چې سپینې پکې ته ومي او برګې پکې ته ومي ما دا ته ډېره جتمنه دا اونان وایي دا مې په دې راکې خو چې ګړي هم په کار دي چې شړی ته بیا سړی جوړوي اونان ته مې وګوره دې پلار ته یې دا څه وایي سړی کته کړ یوري ته چې وایي دا خبره دې رښتیا ده نو دا ذات ته اله دا چې ورکوي بیزي ورکوي ګړي ورکوي برګې ورکوي سپینې ورکوي یو الله دی نو کته وای چې دې الله ته وسیله کړی دی الله ته وای چې مال دې سیرا کی نو دا الله ته هلته ولې نو وسیله کو په خپل قرباني وی به چې تا پلان کې وسیله کوم ا د شلو مونږ خاور دلاندې چې پروت دی اته ته وسیله کوم مال دې دې راکا کوی دی وی چې دې الله ته وای نو چې دې الله ته خدای باوري کنه بیا به خلوبي کنه بیا به الله سره پیو دا خو والده خبر کې ولې خیر اله غزاد ته چې اور کوي اله غزاد ته چې هغه اخلي اختیار والده عزت ته چالاس کې عزت ته چا پاتې یو تو نو ولا طعام نو دې بيجي بل نه واري اله غزاد ته چې مصیبت راشي او صرف او صرف هغه ته आवाज کوي هغه مشرکان هم دا کار کوي دې صورت کې نو غوړای غیر الله تدعون ان کنتم صادقین بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون چې پریشانی او سخت د باندې راشي نو پدې کې بیا आवाज ته چاته کوي یو الله ته आवाज کوي مشرکین هم دا کار کوي آیت نمبر 46 د سورۃ الانعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون مخلوق وخيراتا كواخرنا الله وقنا داور ذو طاقت واخرنا استرقي راندم کی وختم على قلوبكم من جيز رجي الله فضل مستوصباني لوجن کی من إله غير الله سوک دے الہ یعنی در کول والا د دې چیزونو سوا د الله څوک چې دری کې دلا الہ غذات ته چې سترګو کې بصارت اچي نظر اچي الہ غذات ته چې غوګونو کې اوریدا چولني الہ غذات ته چې زړه کې دانشمندی چولو خيار تو په ہے الله اوس کدا صفت بچا کې معنی ناغه دی الہ دی و سترګې په جوړيږي سترګو بابا جوړيږي په نو تا الہ پرخو هغه ته دی الہ الله دې پرخو زمونو بابا لیونی چې په جوړيږي الله دې پرخو هغه بل الہ کو د وګونو بابا وګونو چې په جوړيږي هغه دې پرخو بل الہ کو ملائکه سره نږدې سي په غاړه باندې پور دې کرا پور دې اشار بابا وته وي ناسور پیښ کیږي وي ان تلاشي دیوی پرتی دي غټ غټ چیزونه جوړ کړی دي بازار کې به تیل واخلي دا غډیوه تیل بازار نه بوتل کې واچي او دا په بوتل کې واچي اډیو کې واچي دا تیل چرای بیا په ځای غوړو بیا په جوړیږي ناسور پیښ کیږي لوران پیښ کیږي دا وکا انت کې هغه خو خيار نه چلے جوړ کړل دیو بڑا کای
دې دیو کې دلانی سورې کړې سورې ته پیپ لګولې دا پیپ به کته ته ټیمې خېنه نو ته ځان مودار کې دیو باډا کنه کی هغه څنګه کته روان دي او کډه کډي وکړه نو په دې جوړیږي نو دا ته کې دم نشته چې څوک په دم واچي غني د دم اثر شته دم والا نشته دي او تیلا غدا ته دي اته کې چې پراته دي نو دارو مرض نه کوي چې دیو کې واچي دی نه بیا بوتل کې واچي او بنا سره کی دا خودی الله کار دی چې هغه کوي بیا اسباب کې په اسباب باندې کوي هغه تروان دي زخم کوي اماندار کې قبرستان دی څو خلک قرآن کو و بیانو اته چې پاتې د پاره کې خونو لړ زخو بابا دی وي هغه د سمینه دیر نه روزنه بل نه خلک راځي د قرآن په پان شکو زخی په کې پاره باندې وي په زخو بابا مشهور دي من اله غیر الله علاج نه دی حکیمانو ډاکټرانو په کې دا خاصیت نه خوده او که علاج نو دغه خونه څنګه علاج خونه هنور مګر شي ولر دي خدا یې علاج کړي من اله غیر الله فائدہ او نقصان د الله لاس کې وګ بسوک در کی سترګي ډاکټر دا وګ لګول شي دې باندې بل وګ لګي ډاکټر د سترګي دا ګولې لګول شي ډاکټر دا پودا لګول شي وګ نه جوړ کی او دا شانته برابر کی او لګي ازوره په سره کوشش برابر شي لاس دل لګول شي خپل دل لګول شي خلاص کی قوت او طاقت ډاکټر نشي ټوله سترګې کې دی ګولې کې دی نو اثر نشي ټوله چې روستو کا تار خراب شي سترګو ته روستو تار لګېدل دي مزه لګېدل دي دا مزه دې کې دماغ اخر ته لګېدل دي پاور هاوس دا دې کې دي د دې نو دوه تارونه وتی دي ګریډ سټیشن دی کې روستو دوه تارونه کیوتی دا تارونه چې راغلي دا دې کې یو سره کراس شوی دي دې برابر مقدم الدماغ کې یو سره کراس شي دې کې دواړه کوشیر دي نو بیا د دې طرف تار دې سترګې ته او د دې طرف دې ته دلاندې لګېدل دي لکه برف سره چې تار لګېدل دا بلفونه دي نو تار وستو لګېدل دا الله حکمت ته دا تارونه دوی ذکر دي کې کوشیر کړل چې عادل بدل کوي چې کدا یو شي جدا شي یو دی لاشي یو دی لاشي نو بیا بزتا دوینم یو بنی بیا بدی دوینم زین واروي کنه دا چلی ځکه وي دوه نه جوړ کوم ترګنیږي کې اچ ګورې سره بشي نو کومه باغ باندې ورخته لري چې دې ما څنګه دوکه خو دا په څنګه راوخه غزل خیالي دوکه نو بیا وتا څه دوکه دې ټول نو بیا کله ستنه راسو نو شل بخکاری دي کله کله دې تاورونو کې نقصان راغلی یعنی قدرتی طور پر کې الله نقصان پاتې کړل حکمت باندې نو دا هغه تاورونه صحیح نه لګیدل دي ته چینی وګوري نو تاری دې وټ لګیدل نو هغه چې اسماته ګوري نو دا دې برابر نه کنه چې برابر نه بداسي ګوري ته وې دې کې شکو سي چې نن کېتا ته ګوري او د چا دې طرف ته لګیدل نه هغه چې څنګه نه بیا داسي ګوري نه هغه دې وسین کوي الله حکمت ته د پوه کولو لپاره چې زای کوم نه هغه کیږي د چا په کول باندې بیان کیږي اختیار د الله دی او کله دې تارونو کې کوشر صحیح نه عارضی خراب شي الله پاتې کړم دغه چې په حکمت باندې نو هغه ته بیا یو شی دوخ کاری دسی شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمه الله تعالی لوی بزرگ ته شیخ گنگوہ کی دا غيو موریدو هغه دغه شانتاو احوالو یو شی به ته دوخ کاری ده هغه ته لاس د مینه ګلاس راوړه د خیخي ګلاسو یو بوس کول په راوړه مورید مبارک چې ځان نه او خيارو هغه چوکته نو ګلاسونه دوی نو د تاسو په تجربه نه شیلا چې دا زما په سترګو شی دوخ کاری یو هغه ترغه شی به کم یو راوړم څنګه کم یو هغه دوی دې پوښې دې دارو کول غواړي ګټه لاس کې ورکا موږ ته وړه کا یو پکار دې دوه وجت نشته دا ګټه باندې هغه یو جوخت ولې چې مات شي هغه بل یو راوړي دې صحیح ده امن مسلمان یو د امر اطاعت کو ګټه راځه تاسو اېنی دا مات کې ګلاس مات کې چې ګوروس می یو شته نه دوه شو کا
دا یو خو ما وي دا بل چېرته حذف شو والوت حیران شو راووته هغه ته وایي از قضا آیین ای چینی شکست دا الله فیصله شیشه خو ماته شوه نو پوه شو چې سم شی دی اوس په خبره پیدل دی خوب شد اسباب خودبینی شکست نو خوش ولا په دې کې به سړي ځانون لري دا د خودبینۍ اسباب ختم شو شکر دی خیر خفه کېږي هم خو دارو خو دې شو چې بیا یو ته دوه نه وایي دا د الله رب العالمین حکم دی نو چې دا تار خراب شو د دنیا ټول ډاکټران دی راوړي چې دا تار نشي جوړولی سمول نشي بیا دلته خو به تار بدل کړي دلته تار بدلېږي بیا نه چې تار بدل کړي نشي سمولی دا تار سم دی مخې ته بلف وشو یا پې پرده راغله یا څه عارضي نقصان وشو نو دا لږ ښه نه چوباتی چې بل بلف کې د بجلي بلف وشو نو بل پکې ته کېده غمی کېده نو کار به کوي خو کار وروسته نه شروع دی د غوږ دپ دغه شوی شي د غوږ کې دننه پرده لګېدله دا پرده هم بدلولی شي د دې په ځای بله پرده کوشیر کړي خو چې دې ته په کوم طرف باندې د اواز ځي هغه قوت جاذب او هغه قوت خورونکې مخې ته دا پرده ده لکه د تمبل دغه ډنګ شي نو چې اواز دې سره ولګي دا هوا د اواز په شکل د دې سره ولګي نو دا دنې ته ټک ورکړي نو اق اواز دنې ته ورسي لکه د سپیکر اواز دی دلته دې کې دنه پرده لګېدله دا اواز دې پردې سره لګي نو پرده هم هغه کیفیت سره د اواز په قوت سره مخې ته کاش کړي مخې ته پم کې مخې ته ولېږي زوروري کې نو اواز هغې مخې ته ولېږي داسې مثال دی لکه د فکس دې ځای کې چیټۍ کېده په امریکا کې چې څنګه تا خط دلته کېږو هلته کې ټک 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 تلی وشي سړی راورسي خط تیار پروت دی د دې ځای خط تل دی دا ولې که په دې میل کې دا ماشین خراب شو دا برقي لهر دا روونه چې دي دا بیا کار نه کوي اوس دې هوا کې دا قوت شته چې زما اواز بې دی لاوډ سپیکر نه مخې ته ټولې دنیا ته وغورځي دومره طاقت پکې الله چولې خو دا طاقت به په اسباب باندې په کنټرول کې کینو الله به رسي اسی نه رسي نو دې طریقه باندې د غوږ پرده چې کومه ده دې سره بیرته او جاذب قوت ته هغه قوت دنه ته आवाज رسي ځکه دا आवाज فرق معلومیږي زما आवाज به پیژني د بل आवाज به پیژني او دې چې پرده کې بظاهر کې څه احساس نه معلومیږي نو کدا قوت دا ورېدو دې ختم کوم پرده نه غوږ نه او ورټو لګي قوت دریدو دې ختم کوم هغه تار خراب کوم دا شانت زړه د زړه ډاکټر پېښونه کې رګ باندې رګ بدل آزاد کی رګ به لګي کی داغه په دې بل رګ لګي رګونه الله رب العالمین سپیر یعنی زیاتی ګری په وجود کې ودیت کړی دي دې پتون کې کتر پاندې پور په دې پتون کې کتر پاندې پور دا رګ پروت دی د څه کار نه په دې کې دا څه کار نه کوي صرف د دې لپاره پروت دی چې که ضرورت څه وبل کې دغه بل کې ولګا نو ډاکټر دا راغو باسي د دې ځنه هغه دې سره ولګي یو پکار دی که دوه پکار دي هغه دې سره ولګي نو چې کوشش شي زخم واخلي نو زړه بیا کار صحیح شروع کی نو دا خو د دې رګ خراب و رګ او چې رګ الله صحیح کو صحیح دی او په دې د پاسه زړه کار نه اخلي نو سبا وږي داسې مثال دی سترګې شته نظر پې لګي توره تیاره شوه بیا صحیح نه بیا نه لګي دغه شانته تیاره پې الله راولي زړه به د راتلو قسم کوي دا زړه چې سمې هغه الٰه دی دا غوږ چې سمې هغه الٰه دی دا سترګې چې بینا کوي هغه الٰه دی من الٰه غیر الله څوک دې درکوونکی الٰه دلته معنا درکوونکی الٰه چې دا درکي غیر الله یاتیکم بی چې درکې دلا الٰه غذات اوس که ته چلته لاړ شمه او د غوږ کې دغه خاوره واتم یا غوږو ته کېدم یا پیکانې ګټې وم جوړېږي نو تا الٰه کړ الٰه دې پرېښی ډاکټر خو ستاسو باب استعمال کړي که نه څه دوایي ورکړي که نه نوکانې خو علاج نه دی خاوره علاج نه دی جنډه غلاف په غوږ سترګو وهلو علاج نه دی د کوم ځای نه راغی شفا پکې ته الٰه ورته وایي ته بیا اسباب وکړي من الٰه غیر الله یاتیکم به
سوک دے در کولو علی سواد اللہ چدر در کی انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون گورا سنچلونگا آیاتنا دلیلنا بیاوم تناوری دا منی اپدی دا پاسا بلومرا مدد کی لا الہ الا اللہ دا پیغمبران سر دا خلقو اختلاف پا دے مسئلہ بانی چاہوی الہ نشتے خلقو بو الہ اشتے علیہ اشتے شلم سپارا یو آیات دویم انت الہ الہ ذکر کرے دے الہ مع اللہ اشتے دا اللہ سرطوک پدی صفت کے صدار بل ادائی ذکر کری دن ہر یو سرطوک الہ مع اللہ امن جعل الارض قرارا وجعل فيها رواسیا زمکہ چی ٹکاو کرے دا دا کار دا اللہ دے نو الہ دے یو اللہ بر سوچتے چی زمکہ دے ٹکاو کی یعنی پارام کی ذکر زمکہ پا اوبو پرتا دا لان دے ٹول سمندر دے محیط دریاب دے کم دے کی چکنی خوچ دو اوبو حد ترسی نو اوبو براوزی بیا بلت شئی نشتا دے نو دارا تا ہوا سوک دے دا غدا سلم سپارا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرا اله مع الله بل هم قوم يعدلون زمکا اسمان چی پیدا کری دی دغ دے الہ اسمانون نا دا پاسن چی باران وری دغ دے الہ دا دی صفت والا بیا چې په باغونو درغونی دغه دی الہ تاسو ټول یو تیغ نشئ درغونولی الہ مع اللہ څه مسلمات او څه غیر مسلمات په یو قطار کې راوسی حکم له وکړی دی زمکه اسمان الله پیدا کړی دی دا په قانون منله اوس کا پیری منی خو دې مسله کې اختلاف دی انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة باران اور د قطب پلاس کی د غوث په اختیار کی د مرود جوندو په اختیار کی چې دې ګوفو کی نو باران به وریږي په قبر لو بواچو باران به وری د مې چې تازه خخه په کپانو بواچو باران بکی الہ مع اللہ دا الله سره په صفات دور اولو کی بلوم څوک سے شریک دې طریقه باندې زرغونی د زمکې نه پیداوار د ولی په نوم وګیا ورکا شکرانه ورکا خانک ورکا پیداوار ورکا منخ داغه په نوم باندې وکا پیداوار بډیر کی الہ مع اللہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرا مرجوندی فرشتي انسانان پیریان ټول یو تیغ نشه زرغونوله الہ مع اللہ بیام د الله سره بل الہ منی ته بل څوشته شکرانہ دا پنم بانی اور کی پیداوار بڑیر کی فصل بڑیری الہ مع اللہ دویم امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون زمکه چې په بود پاسه ټینګه کړی دا مضبوطه کړی دا کدانه قرآن وی ان تمید بكم کم طرف ته چې دروازه راځل نو زمکه باوخه نو تاسو به دریاب کې ورځي دی مړی دی با زمکه ورولې ده جعل الارض قرارا او په مین کې بیا روان کړی دي انهارا خلال انهارا سندونه والی غرونه چې به ورولې دي په مین د دوه دریابونو کې پرده ورولې ده دا څوک کوي نو دا تاسو کو د اوس مشرک نه دا غوي چې دا خو رقیده کنه خو اسماعیل پی حلال کړ زمکه د مخوی په خوا دې ده لکه ټال امر درابو راشو اسماعیل حلال کړي داوود لري اسماعیل حلال کړو زمکه ټیکاو شو اسماعیل کړه حلال کړي دروغ وای او دا زمکه د مخکینه ټیکاو او قران وای جعل الارض قرارا زمکه په خوا دې ده وسم د بدویان او مشرکان عقیده ده چې په دې زمکه باندې اولیاء دي چې مړو ته ژوندین د زمکه ټینګه ده کدا نه زمکه اوري ده پلو کې ده جعل الارض قرارا دا خدای الله کار دی دې صفات کې الله سره بل څوک شریک مانی ته الہ ذات ته چې زمکه ټینګي د دین له زیاته کړه و زمکه د غوای په خپل باندې ټینګه د غوای ټینګه کړل
اندو دا عقیده دا جعل الارض قرارن اندو دا یونانیان نا عقیده غستی دا یونانیان وی چنور دیوتا دے سورج دیوتا آغا اختیار مندے پدی عالم کے تصرف کوئی گرمی یخنی فصلون پیدا کول وچول خوان رنگ نرس پروگمستور ناخری دا هو اثر دے نو بیا زیاد چې ملکی آبادی وخم خی ناغد پسرنی وقت ہے بیساک چو تا خلق ہوئی دیکھ نور چو پا کمزے تیری گی ناغد چو دلان دینا پراسد کے گورے ناغدہ سکاری گی لکا دا غوائی شکل چی برج ثور یوم یاسد پاہیوانی مزل لے ثور غوائی تا ہوئی استوری دی سیدی لے لکا چو سیکای چو دا گئی نغوائی دے دا غوائی پر شکل لے نو دا غوائی غا شکل نمونا دنیا کے غوائیو غوائی دا غوائی تعظیم شروع کو بیا دا غوا زیاد کرده که چه دا غوا نا بچی پیدا کی گی پولم که فایده بکیم شده دا کیده جو که چه زمکه دا غوای پخکر ٹینگا دا سنگه ٹینگا دا دلان دی غوای دی و یاغو تخکری آرام کرلی دسی نا زمکه ٹینگی دا زلزله چه راجی بیدا سنگه چل لی دا و یاغا طرف تا غوای خکرو خوزی نلو یا سترشی نو پدی بانی زمکه و خوزی نو چه خوزی کی خوطول زمکه و خوزی کنا نو دل تا و خوزی او میل پاس بندے کی نہیں خوزی دلی نو تاغو تا پتم نہیں لگی دی نو دا سنگخ کردے کردے بکی دی ویجا ترخیری دی چی دیده تا بغلو باکم دا بخوزی دا بل بنا خوزی نو دا غوائی چاٹین کرده غوائی پسدے کی اولاد لنکا دا خوچا منگو نیلی وہ غوائی دا مئی پملا اولاد لے نا مائے کم دے کے دے مائے پا اوبو کی دے اوبو پسوانی ٹکی دلان دی ہوا دا ہوا پسٹنگے سڑی نور با اللہ تا پتہ ہی کنا نو خرفیہ دیده کیوا چیز اللہ تا پتہ دا کرا چا غجتو سو نور با اللہ تا پتہ دیده کیوا اللہ تا پتہ دا دیده کی تا پتہ لگولو اور غیر روایتونو جوڑ کرو نون والقرام وینون نبرا دا غمی امراد دے چی دا غنون کی خود نون لکی خود بحمود آغا چی غوائی پہ اولاد آغا دے دا دی خبری سب بنیاد نشتے چی غوائی دے ادھا غوائی پخکور بانی دنیا ٹنگا دا دروغ دی یو خبری رشتیا دا دنیا دا غوائی پخکر ٹنگا دا یعنی دنیا پا غوائی آباد دا پیداوار با دا غوائی پا ذریعہ باندے گٹے یوی بکائی نو پا دی بانی با دنیا آبادی اصل دا بقا دا عالم ذریعہ زشے دے خوراک پیدا کی گی عموماً دا غوائی پا یوی باندے پیدا کی گی ٹیکٹری یا پا تخصورا کشای بیلچا باندی دا خو وقتی چیزونی دی ٹیکٹری وسم پا دی وقتی هم هر دیتا نرسیدل دی انو تا رسیدش اگر دلمی که وسم غوائن دی زمیدار دی دریتا ندی ثالث و ثلاثا یو زمیدار دی دو غوائن دی ادیلی گیا دی طول را دی حوشا کتا شابرتا کئی دنیا دا غوائی پخکر آباد دا او پا دی مانا بانی دا چیوی چی دا غوائی تنگا کرلا دروغ و افترا محض دا نوز دا اللہ وی جعل الارض قرارا نو تچوی غوائی تنگا کرلا نو غوائی دی الہ کا صفت دا خدای توب چی تنگاول لزمی کی دی اگر دی دا غوائی پا زیمہ باندی کی خود وی دا اللہ پیدا کرے نو اللہ خونی دیگی کنا تو تی دا دان نجوڑا چی اللہ ویلی خسار دغلا خبر خونو سرگند بیولی چی پا غوائی دا دا سنتا جعل خلالها نارا سنجونو ولی چروانی کردی دا اللہ پہ اختیار کردی دا چو چوکمانی چی سنجونو ولی بلچا روانی کردی نو دا صفت دا خدای توب دا اللہ نا سواب بلکی امانو دل تم دا خبر مشہور ہوا اس چاہتا نا معلوم نیوی کول کی ساس و کول کی سعودی آتی نا خبر نہیں سرا مشرانو کی دعوا اللہ ابتباد کی جماعت تلا ملا سرا نکاو نا جماعت دا اوقافو پاگئی کی حکومتی خدمتگار و خادم کوٹاگے دن نشو بوڑا ناستے جوڑ پا خیرو کو ملاسو شو عبارت تلی اس پراشی مناسو زیوم شو خیر سر یو ملارا سر بلوم وی ساڑو دی اگر تمیان کستاسو جمیل مراسو انتاسو سی چل کر پلوڑ ووائی کسو چل کر وی نی منگوڑا چے پخو نمال پوخ کن لیسے ناسی چے پوخ کن پاسی تا بڑی بڑی گو ہم پر خواب آئی چے پوخ کن کنا ملارا ہے بیادی پریدم نو باسو جماعتنا
پاس یو ګوټونه کته وی چې پي نشي اپوی پیشي کې څه چل شي مې بازار شته دلته کې یا مې راشه بازار نه راوړم لا په راوړ چې په خو وی تاسو کوم دې په انکوري یاده مې موږ له سواتو الله دې پیر بابا د وطن ما حق دې پیر بابا د وطن کار خبره ده تاسو په یې ستاپلارو کو نکو نه دا نه دی دیوانه بابا پیژنې مې هم پیژنم دا موږ یو زماني خلک یو هغه پیژنه عبادت ته پیژنې چې دا شکار دی چې دیوانه بابا ومن نکاو نو پیر بابا ته لکه ته موږ نه کوي یو ځکه نه کوم چې د پلیتی ما میزان پاکوا یو ګوښتي لګي دا چې ځان پاکوم نو غراره کته باسین ته د شي په پورته راځه نو په پورته روان شو برندو کا نام سنه ما اخر پیژنم او 10 منټ کې کړل برندو په پورته روان کو ورته ورسو نو بیا ما هغه په 10 کو بیا به 10 کو کلمي به راو وخت هغه ټولي پالوړي کړي په ځین ما خورامي سره جوړه کاری کو ظاهر په ځان کې ټولو چې د قصه خلاصه کړم نو ته مې او کار دی بابا په څنګه مې برندو د برسر د سین په میل کې چینی نو 12 میل او چتواله د برسر او چته اګوستري دومره کو دي نو وګو په کته دي خو د کته نه په پورته دا وبسنګ دي او سم موږ چې وګو په کته سین تروانې کیږي نو هوی وادي پتا ولګي دا وادي په وی وادي وادي ما کارت کې خو دا خبره یقیني چې وګو په کته دي په پورته نه دي هغه وګو سم په کته رواني په پورته دي رواني کاته دې کې مولا راغی چې هم پخ کړو ته و سکول ته یو وې ته دې کړې د سکول خو نو او مرګي ته مې راکښس کا څنګه دې مولا ته مې راځي چې دا ډېر خساره دی خدمتګار دی دو پیری ما حج لري کړی مې راکړې دې چې تاسو پیرانګیان ایمان نشته وشته نو مې هغه دی ولنه لګي چې دې لګو دو پیر کا ونی خمایي مسلمان دی ته حجونه لګي دو پیری کې درې پیری قرآن ترجمه زمانہ کړل درې پیری ما نه قرآن ترجمه کړو دو پیری د کوم دی په کې تنستي نو ما وی کړی به خدای قصه ابو جهل له هغه پیغام وی تاسو په پیرا چاته کافر وای ما وی دې په خپل وجه کافر وس به وی دا څه چلې ما دا څه قصه دی بابا توک بابا د قصه وټ په ما لکه جماعت دی الله غسبه وای دروغ نه وای ټول وټ په ګوټو کړو ما دا څه شي دی خندل زه خو دې تاجانې ما چې ما سره لس پنځلس کال وشو د وزیر واره ترجمه وکړه دو پیری محله لګل زما په مخ کې چرته د خبره نه کړې دا ستا په مخ کې څنګه په یو سات کې وکړه ما یو کار دی یسو ما زخ کاریما خکار په کاری سړي پیږي پاتې نه پیږي یا دا دي چې ما وسی مسلمان کا وسو چې جمعه کې باندې نو مسلمانۍ کا څنګه کا ندا وای دریا به روان کړل په پورته روان کړل او جار خلالها نارن د کراکړ نشورو شه برندو بر سر د کراکړ دی غرون نشورو شه اپکته تل سین ته ورده دا خو توار له دوره زیات رسمي له مالا کم دي دینه بوملا بر سر چتی روان دي سین ته بچا روان دي وی سین ته اشاره وکړه په پورته روان د بدهیاتونو انکار کوي نو دا چې وای الہم الله مپیر عباد الله سره الہ کوي ابیا زین و چې ته دروغ وچو فقط رواني جعل خلالها نارا و دا ابو شفا دي دا اولی شفا دي دا پلان کیرا وقت دي هم سایرا پر کو جوړاوي وخت جعل خلالها نارا کول والا دی الله کته دا کرامت ته نو کرامت اختیاري نه چې هغه سره پر خو ابو براوزي جو براوته او بیا لته را په خو په دینیت باندې چې ابو براوزي جو براوته دا خو دې اختیار کړاله کرامت معجزہ نہ دائمی ہے اور نہ اختیاری نہ ہمیشہ نہ دی اختیاری پیغمبر تو ہوئی ان استطاعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتهم بیایا ستا وصل ہی کی معجزہ راوڑی اسمان توخیج ازمکہ کی نوزار راوڑا زور نور کم پیغمبر تو ہوئی اب پیغمبر ہوئی ما سر اختیار نشے معجزہ را کوئی وی ما سر اختیار نشے ان اللہ قادر علا ان ينزل آیا یا اللہ دے چه داغا وصل رسی چه سمعجزہ و دلیل سرگن کی زما وصل رسی
معجزه خو دلیل خو انما الغیب لله فغیب والله پویږي خبر نه چې معجزه به کم دی په څه طریقه راځي او وخت به کله انما الغیب لله قدرت را څخه نشته په غیب نه پویګم او دلته کې اولیاء چې خلکو منلي دي او دا قدرت هم شي او سره علم شته چې د دې دینه به برخیږي دا علم تشته او قدرت هم شي زبا امسار پیدا برخیږي انما الغیب لله ان الله قادر على ان ينزل آیه مړ جوړي ژوندۍ کوي مریضان جوړي لیونی خکې ان الله قادر اله مع الله د دې صفات والا د الله سره توښته هغه کافر منلوي نشته دای منله لاندې په کې تاسو غوتی مولي او پاس دانی نه لريشته نو قران دا ذکر کوي اله مع الله بل هم قوم یاجلون د دې نه زیاته کړه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله سوک دیوے یجیب المضطر چی سوال منی دی پریشانا اجتمن دردمن فریادی اذا دعاو کلچتا آواز کی بلی ویکشف السوء سوک دی چی لرکی پریشانی ایلاو ویجعلکم خلفاء الارض اکی تاسو پاتی پزمکوانی دی مشرام پزیبانی ایلاو مع اللہ اشتے دی صفت والا دا اللہ سرطوک دارتا ہوا سوکشتے چه پریشان حاجت سر کی سوکشتے چه دعا تے ورسی فریاد تا سوکشتے چه تسلیول ور کی پغیب بانی حاجت سر کی الہ ما اللہ کسو کی ناغ الہ دے او دی مند اللہ سرا تسلی راولی الہ ما اللہ دا اللہ سر با الہشتے لا الہ الا اللہ لا الہ فدی عنوان دلیلون ما نقل کری دی علام العالم کی ہر دلیل سر اخیر کی رکم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ ما اللہ لا الہ الا اللہ شتے سوک نشتے دا اللہ نسو الہ دا غزات تے الہ آغازات تے چاگا پا ہوا بانی مرغان روان کری دی الہ ما اللہ اسباب پا ظاہر نشتے دے این الہ آغازات تے چی بندل ہر تو اختیار دا اسباب دلان دی ورکڑے دے لیکن پاوانی شگر دے الہ ما اللہ نتوی پاوا بانی روان دے اولیاء ویاغی چپا ولیاء غی چپا وابانی لوزی دا خود مرغانو کارو کده کی وقتی طور راغل لین الہیت پا کتاب کے مرغان نراوس خوبو بانی دا پاس گردی دا انبیاء سر خلق و مقابلہ پا دی مسئلہ باندیوا او پیدا نو اقرار بے کو انکار نکو ذکوی اجعل الالہتا الہا واحدان آلہی منل ویدیوی کی او دینا بلتوک اددیو جنوی لا تذرن آلہتکم سورہ نوح کی دی نوح علیہ السلام قوم ہوئی وقالوا لا تذرن آلہتکم وائدو ویلیدو مجانو بیوی واضو نسیت نوح علیہ السلام بیوی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو نو دو قوم مجانو پوہانو خبردارو بداغی مقابل کے بیان کو او دا بیوی لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا سورة الملک یو کم دیرشمی سپارہ کی څلورم پنځم سورت تی لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا آلهه پر ندای نزولی خپل چرته پر ندای بزرگان پښتانو ته نزولی وي د برخي خاونه ته وي پرینه ده خپل د برخو خواندان پرینه ده نازولی پرینه ده تورجیبی پرینه ده برگان بیا پرینه ده خاص ده پینزتانا ورسوا یغوس یعوق نصر ده پینز پرینه ده ده پتوری کی لوی دی طول مپره ده خدا پا کی بیا خاص مپره ده 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 هر زمانی مشرکیون لا ارى احدا الا وفيه الاشراك امام الہنوی رحمہ اللہ تعالی لا ارى احدا الا وفيه الاشراك زما سوکنینم انی میولید لیکن دا سے چپاگا کی شرک پروت تے لا ارى احدا الا وفيه الاشراك زچی سوکنم نپاگا کی شرک پروت تے امام الہند رحمہ اللہ تعالی ہوئی
دا شانتا اوس د دنیا حالتون دا شانتا ده لا ارى احدا الا وفيه الاشراك سوکنینم لیکن پاگه که شرک پروت تے نو دی مانا باندی قرآن الہ ذکر کئی او انبیاء و دعوت تے دلہ نشورو او پا اللہ بانی مکملی اول بناو نفکای لا الہ اس خبر پاک شلا الہ آغا ذات چی پاگا کی د خدای توب یو صفت سوکو منی خاص صفت د خدای توب رازق یو منی الہ کا شافی المرضى یمنی الہ کا داشن حل المشکلات یمنی الہ کا پدیب پیدن کی یمنی الہ کا بے اسباب ظاہری و مدد کی اور رسول الہ کا نو پیغمبران رضی مسئلہ کو لا الہ نشتے سوک جوڑون کے نشتے سوک نہ جوڑ کون کے داشن نشتے سوک عزت ور کون کے نہ سوک ذلت ور کون کے کامیاب ان کے ناکام کون کے نور ورکا ان کے زوی ورکا ان کے خدا ورکا ان کے الا اللہ بید اللہ رسوک اغو بوشتے سوک دا اولاد ذمہ دار دے سوک دا خدی ورکول ذمہ دار دے سوک دا غایق قلبی تنگول ذمہ وار دے ووگے پا دیر طول علاقہ کی دا سمن رواخلی دا پنچارنا تر چلا سپوری او دا شانگلی دا سرنا آخوا دا بطل دا سر پوری دا علاقه په مین کې دا چې سدي دا دو درې یو غټه درغه تر چلا سره رسید الله اځمه غټه درغه د بن نصر رسول اتر بډګام په سر باندې لګید الله علایي سره دا ټول علاقه په دې ټول علاقه په خلکو وږي ورکو خانک درشینه دا ولنه مقرر شو د بار د غازیانو لپاره د بیت المال چې غزا غازیان زی نو چې خرڅ پاره دې کې تیار کوټي ځان سره خپل خرڅ اخلي ځان سره بدانی واغست په حساب باندې درندې به سخري میچني هغه باندې به ورول هغه به خپل الله په خپل په تنظیم به خپل کاو نو چې وغواړي نو چې دا پځې دې باندې تیار پوتې دې لپاره جمع کړو روسو چې امارت اسلامیه ختم شو د خلکو د ناقابلیت په وجه باندې د خلکو د ناپوهۍ او د شیطان د دوکو کولو په وجه باندې یو قرن په دې ملک باندې امارت اسلامیه تیر شوی دی یو قرن تقریبا څه د پاسه سل کال تیر شوی دی دا غین رستو دا خون بابا رحمت الله علیه د نصود زمانه کې هغه امارت اسلامیه بیا ختم شو دا د دې لپاره مقرر چې جهاد وکړي د مجاهدینو لپاره یوازې په دې علاقه نو دیر کې شرینګل نه پورته تر تلنا موتی دا سر پوری پا دی بانی جہاد شده ام دغا سڑی کرده اپا غو بانی مقررو بیت المال نا مقررو دا و بیا رستو دا آغا اولادو لگی دا نو تقسیمی کو پا دوتاری که زما دلتا دوتر دی مثلا لگ دی نو بار با می برخه لگاو دلتا می دوتر دیر دی نو بار با می برخه دیراو دا بونیر دا خونخیل زالو دا دی علاقو زالو تر چلا سبو دا اوسا پوری یا مقرر دی د کلاس مونیان ورته کې مې زمونږ ډېر وګه تاسو پاتې یو دا صحیح ده شیخ صاحب تاسو نه راځي مې دراغله ورای کړه نو دا ته مقرر اوسوس پاتې شو نو دای مقرر کړی د پاره د مجاهدینو خلکو ته د قلبي وګه جوړ کو اوس کدا وګه وکنه خو ما په قلب ټینګي کدا وګه نو کنه قلب دل ټینګي نو غوي بدل غړي مرداريږي با الہم الله ساتون کې پیدا کون کې د غوايا الله نو ساتون کې الله نه بل څوک اوس چې پیدا کون کې الله منی اټینګون کې قیوم لا خون بابا منی لا اله الا الله دې نه منلی اسه کې لا اله الا الله تعالی تا مطلب د کلمې دا لا اله په وایټینګول کې الله خون بابا وایټینګول الله خون بابا دې بل څوک نشته اسه لا اله الا الله دروغ وای زوی نور مشهور دادا چې اولاد د ټینګول ذمہواری د پیر د خون بابا رحمه الله تعالی د ورکولو کار کې د پیر بابا هم لاس رسی او ټینګول نشي نو د ټینګولو کار ده نو د زوی د سر به وګه ورکاو د خون بابا په نوم باندې اخون خیر له به ورکاو یا به منجاور ورکاو څلور کډې دې د منجاورو کړه زیارت سره دی کوټي جوړي سیره ورکوړي پټي الحمدلله زما مخ کې غټول ختم کړ الله
ام جوران ختم شو هغه کوټي روان شوي هغه سیرې دا ختم شوي ارڅ ختم شو دا ناس دې ته څوکۍ به کوله اوږي مقررو حفاظت به وکاو انتم لها عاکفون چې لبو ته پراتبو ته زیارتونه جوړ کول دا ختم شو دا له مقرر کړی دی پاره الہ مع الله یټینګول والے زنانه دی او کلی راتله د سیدانو کلو نوراله نن سوال کو داوود کلی او مولا دا خبر ماته غوړه وی چې زمونږه د کلی زنانه درغلوا واپس چراله ما ته چې په پوتا سوی ته چلته لاړې بابا خودل ته کېشته ما ته د سیوی چې تعالی راغلیم را کول نو را کړی د ورکول کار خو ادارې بابا هم کوي خو ټینګول نشي تعالی ټینګول راغلیم چې زمون میټینګ کا بچو ساته دې لراغلم هغه ما ته تاسو کرا خبره کړله خبره دې سره کرا کړله چې کرا کړه دې نو پته نه یې ټینګې دې لکه نه ټینګې زمون دې کلی کې دا شي الکان شته اوس بوډاګان دي اپ خپل وي چې زما د سر وګه به پلان کې بابا لور کو زما برو دا غره سر وګه به بل لور کو دا دواړه یو لزکه یو دواړه به ټینګ نکی نو یو به یو تسپارم بل ته بل تسپار دي نو دې په خپل زور راګره ټینګي ودا بل په خپل زور راګره ټینګي به نو ټینګول به الہ کلمه ویل لا اله الا الله دا یو ټولو مونږ کول نور اعمال پکې د انبیاء سره مخالفت پدیو چې د الہ په مطلب پویدو نو د لا اله ویلو ته تیار نو نور الہ الہ اشته اپ دې باندې عبادت پیجن چې عبادت څه ته وي نو دای نه مانره چې عبادت یو د الله حق دی بلکې د بل چا په کې ته حق شته نو ذکر به اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب دا خو ناشنا خبر ده الہیہ کې ایک یو کړه اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون چې کله ته بیان کی لا اله الا الله نو ځان ته لوی غني قيل لهم بیان دو توحید لا اله الا الله صرف لا اله الا الله نه لا اله الا الله دې نور په اندر کې وای قسم دې کې بد کی غني بد نه غني په دې قول بد نه غني او چې په اندر کې بیان کوي لا اله الا الله نانک سے تنشی کوله دا شانتا فران کې مهاتما دیو تنشی کوله کرشنجی تنشی کوله فرانش فران کې نمبرې در بیا ماتي لا اله الا الله چې بیان کې نمبرې دي ماتي چې بیان نه کوي لا اله الا الله دوته قوان شي لا اله الا الله درگاه کې دوته منجوران بناسي نصیب ناسي او لا اله الا الله او ابو سر لا اله الا الله هو کده شروع ک لا اله دا مو ولی اله نه دی نرا رسی نرا مدد کی نستاس وورین الله ته ویل شي نه له صدر کول شي ان نه زمانه کول شي الا الله یو الله دی بیا دې نه پریدي او چې ګج مجکای تفسیر نه کنه وای بیا دې څه نوې یو بل خمولا دی چا په کار کې کار نه ساتي او دا بل چې د دنیا شری دی نو تا به یو شل به پورې نور جوړ کړي خیر سره شل دته نو مولا بیانو کو ځاس نه سما سره وي دی استاد دې خبرې وکړي هغه کا ورګام کې مولا دې اورې نه کار او لو گمراه دي اما مولا ټول مې تغلشه مې سوې هغه مولا یا مولا جو واس نه کرامت منی نه معجزه منی نه ولی منی نه شهید منی نه هیڅ شی نه منی هیڅ شی نه منی دا خو مې کدا خبرې کې خو غټه راځي او ډېر غټ ناکار دي چې دا قسم خبرې کوي خو خلک دروغ دې جوړي کاکا دا څنګه چې دروغ چا ویلي نه په دې خپل ګناګار سره ویل په دې خپل ګناګار غوږونه ته ویل بیا به داس دروغ جوړي لا اله الا ذکر پیغمبر دروغ جوړول ساحر دې کذاب دې افترا کوي په الله باندې ادا خبرې مونږ ته په خواله چانه نه ویریدلې تر تاریخ تو کالو پوری اعتباریو تاریخ تو کالو پوری امانتیو د تاریخ تو کال بلکې یو تاریخ تم پوری بے انتها رښتینه بے انتها رښتینه ټول قوم اتفاقی په جرګه باندې وای جربنا عليك مرارا فما وجدنا فيك الا صدقا من په زلون پتاز مفتونه وکړو یو تل ختم کال دی نبوت اول رضا
سور سار دے یا څلورم کال د بعض عالمانو قول لري چې څلورم کال د نبوت په ډاګه اعلان چې کاو څلورم کال نو څلورم کال د نبوت ته سور سار اواز یو کو راغون شه ټول راغون شو صفا باندې پیغمبر سلام او چپته اخر چا پیر ناشته وی کوم دی خو لخر د تاسو نسی منای او کنتم مصدقیه تاسو په ادبار کوي واو جربنا عليك مرارا فما وجدنا فيك الا صدقا من پتا باندې په زلون ازمیختونه کړلی خو به د رښتیاونه مونږ تا کې سنې مونډلی اینی میدان کې څوک نشته خو چې ستا خپل باندې ویل کېږي دا ورشتيایي زموږ سترګې به خطایي مونږ به نیمه یې ورشتیا نو دې وخت پورې رښتینه ده اوس وایي کذاب ان هذا الا اختلاق صخدر وجن اتجوان دروغ وای ځان نه جوړي اشتراک په الله باندې ځان نه وای اوس دروغ جنوم دي شاعرون دي ساحرون دي ناقجنون دي دا ټول په جوړه پیدا پسو دا لا اله الا الله بیان کوټ باندې دا زمونو مشه ترازی په څه خلاف په الہ مسله باندې پیغمبر وی الہ ورڅوک نشته